السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم سرور ستاسو ملګری طاهر خان لایو راغلم صرف د خپلو غیرتمندو پښتنو دپاره ستاسو د شکریا دپاره. تقریبا 3 غنټې مخکې ما یو ویډیو شیر کړی وه، تاسو ټول ملګرو کتلې هم ده. د صوابۍ نه چې کوم ماشوم تعلق لرو، کوم چې دوبۍ ته تللی و او بیا هغه هر باب سعودي عرب ته اړولی و، بیا د هغه سره حادثه شوې وه یا هغه ورک شوی و، بیا موږ ته 25-30 ورځې بعد پته ولګېده چې ماشوم وفات شوی دی. بیا ما هغه ویډیو ستاسو ټولو ملګرو سره شریکه کړه چې دغه لږ هغه ورور یوازې دی، غریب په ربی هم دونه نه پوهېږي او ما د امبیسۍ نه علاوه بلکې امبیسۍ ته ما اپیل نه دی کړی. ما ستاسو غوندې کې غیرتمندو پښتنو ته اپیل وکړو چې دغه نمبر دی ورور سره رابطه وکړئ او د دې ورور سره مرسته وکړئ، ځکه چې دغه ماشوم دلته مور پلار رونه خویندې پوره کلی انتظار کوي. یا ماشوم تلي مسافر یې یو خو سړی پردیس از دغه وجې نه ځي. دغه ویډیو کې ما ویلو چې یاره زمونږ په کلي کې کوم حالات دی الله دې دا بدل کړي. یو سړی هم د مستۍ نه نه ځي چې الله تعالی په کلي کې کاروبارونه ورکړي دي، ښه وخت یې تېرېږي. څوک لیوني دي چې خپل کور کلی پرېږدي، څوک لیوني دي چې خپل مور پلار پرېږدي او دغې عربیانو یا ملیشیا یا هر ملک ته یورپ ته سړی ځي. هر سړی د غریبۍ د مجبورۍ د وجې نه ځي. بیا چې داسې واقعیات پکې راشي نو قسم خدای زړه م درد کوي. په دې باندې هم زړه درد کوي چې کوم زموږ د سفارتي نظام دی په هغې باندې هم زموږ زړه درد کوي چې یاره دا به د غټ سړي دپاره کار کوي، دو ته چې څوک وینا وکړي دو به کار کوي. د غریب سړي پکې سر پوښتنه شته دی نه. دا ماشوم د 45 ورځو دغه د وتلاجي کې پروت دی. د سفارې دغه فرض نه جوړېږي چې لاړ شي تپوس وکړي چې یاره دا هم د چا بچی دی، پاکستاني پاسپورټ ورسره دی، د وطن ته راغلی مزدورۍ له. والله که څوک یې تپوس کوي. خو زه ستاسو د ټولو پښتنو زړه نه شکریا ادا کوم چې هغه ویډیو ما شیر کړه، په هغې باندې ما نمبر شیر کړو او وس راته دغه خوشخبري میلاو شوه. ما سره الفاظ نه چې ستاسو شکریا ادا کوم. زه همیشه په خپل ویډیوز کې یم که نه چې زما لاس کې هېڅ هم نشته. ما د دونه کیسز خلک راوړي زموږ دا مسله ده دا مسله، زما لاس کې هېڅ څیز هم نشته. زما په لاس کې صرف او صرف ستاسو هغه سپورټ دی، ستاسو هغه منډه ده. ما هغه 3 غنټې هم د دغې ویډیو نه کېږي چې ما شریک کړې ده او الحمدلله څونه مشکلات چې دا ماشوم پاکستان ته په راتلو کې الله تعالی پوره کړه. هلته ملګري ناست چې د هغو نه پوښتنه کوو چې نور څه پکې ضرورت شته دی یا نه او دا کار د هغو څنګه ختم شو. زه د هغه د مام د جبیل د ټولو پښتنو د زړه نه شکریا ادا کوم چې زموږ سره په دې کیس کې مرسته وکړه. دغه ځکې ملګري انشاءالله زه په لاین باندې اخلم او د کیس باره کې ورسره